بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کریم کہانی. ګرانو مرګرو په پیښور کې په 1330 غنټو کې 14 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي، 10 کسان قتل شوي دي او 11 کسان قتل شوي دي او په دې کې 2 پولیس اهلکاران چې کوم دي هغه په خپل مرګ باندې مړه شوي دي. دې کې زیاتره واقعات دا دي چې هغه په معمولی تکرار باندې شوي دي. قتلونه 2 واقعات پکې داسې دي چې رونه لګي شوي دي او خپل رونه وچلي دي. یو واقع داسې دا چې خورینه لګي شوي دي، خپل ماما یې وجلې دي. د دې ټولو واقعاتو ډیټیل تاسو له درکوم، خو د ویډیو جوړولو 2 مقصد دي. یو چې زه تاسو له دا ټول انفارمیشن درکم، او دویم هغه چې زه تاسو ته دا یو نصیحت هم وکم چې ګوره دا زه چې کوم واقعات بیانوم دا اوس تاسو په خپله واورئ چې دې کې یو هم داسې خبره نشته چې یاره دونه ډېره زیاته غټه خبره وه چې په هغې باندې خامخا سړی دی قتل وکړي. دا ټول واړه واقعات. یو واقعه پکې داسې ده چې د واده په خوشحالۍ کې ډزې کېدې، په هغې کې یو زنانه مړه ده. نو د ویډیو را سره تر اخره پورې د دې دواړو مقصدو دپاره وګورئ چې انفارمیشن هم ترې والې او سبق هم ترې والې چې معمولي شانتې تیزي څومره غټ نقصان کوي. دا چې دا داسې نه ده. دا تقریبا 13 کسان چې کوم دي مړه شوي دي. نو دا داسې نه ده چې بس صرف 13 کسان مړه شو. دې کې 26 خاندانونه چې کوم دي هغه په دې کې ډېر تباهۍ طرف ته روان شوي دي. د دې 26 فیملی مې داسې وویل چې 13 کم کسان مړه شوي دي. دې فیملیز د خوشحالو نه د مخکې څونه د دې خواهشونو د هغې نه محرومه شوي دي. خو په کومو خلکو چې دعوې شوي دي نو هغه خاندانونه هم په دې کې مطلب دا دی چې تباه شوي داسې دي چې د هغې هم د ماشومانو سبقونه هم خراب شوي دي، کاروبارونه هم خراب شوي دي. نو ډېر زیات احتیاط کول پکار دي او ډېر د صبر نه کار اخیستل پکار دي، دونه تیزي نه کول پکار. نو زه تاسو له د دې واقعاتو ډیټیل در کوم. پیرنۍ واقع چې کوم په 13-24 غنټو کې شوې ده هغه د ټاون تاڼې په حدود بورډ بازار کې شوې ده، چېرته چې شاهد ګل ولد نورګل دا د پلوسې اتوزی دی او دی وایي چې اوس مونږ موجوده پته چې کوم دغه چمکني ده. دی په بورډ بازار کې دی وایي چې زه موجود یم او مطیع الله د رور دی هغه موجود و. دی وایي دغلته کسان دي ای سره د دې په معمولي خبره باندې تکرار شوی دی. دی وایي مونږ یې په چاقوانو او په چړو باندې والیو، دا دواړه رونه زخمیان وو. بیا دی کې چې دی هسپتال ته وړی دي نو هلته مطیع الله چې کوم دی هغه بیا ساه ورکړې ده، هغه مړ دی. په دې واقع کې تقریبا د 12 نه زیات کسانو باندې اف ای آر شوی دی او وجه چې کومه داسې چې ما تاسو ته ویل نو هغه معمولي تکرار دی. دویمه واقع چې کومه شوې ده هغه د انقلاب تاڼې په حدود ګړي فضل حق کې شوې ده، چېرته چې مختیار الله ولد ناصر خان د رپورټ درج کوي چېرې د رور دی بختیار الله د شپې 10 بجې کور ته را روانه په لاره کې نامعلوم کسانو په هغه باندې ډزې کړي دي او هغه لګېدلی دی، هغه مړ دی. د په چا دعوه نه ده کړې. پولیس چې کوم دي هغې د نامعلوم کسانو خلاف د 302 اف ای آر درج کړی دی او تلاشي د ملزمانو شروع کړی دی. درېیمه واقع چې کوم ده هغه هم د ټاون تاڼې په حدود ګړي تاج محمد ابدره کې شوې ده. دلته شاهد ولد جهانګیر خان دی هغه رپورټ درج کړی دی او پولیس ته ویلي دي چې د رور واحد هغه په خپله کمره کې موجود و. د بل رور دی ممریز هغه سره بس خبر باندې تکرار شوی دی. ممریز راغلی دی، دا واحد ویشتی دی، مړ دی، ممریز تښتېدلی دی. وجه چې کومه ده یاده کړې ده نو هغې ویلي دي چې یاره معمولي تکرار د دې دواړو رونو په وجه کې شوی په منځ کې شوی او په دې کې دی چې ملزم نشه هم کوي. د قتل څلورمه واقع چې کوم ده هغه د بډبیرې تاڼې په حدود احمد خیلو کې شوې ده. دلته ابوبکر ولد شمشاد رپورټ کوي چې د دې کور سره د دې دیره هم ده. د پلار شمشاد خان به اکثر شپې دیرې ته ورووتو، چکر به ولګولو، جایزه به یې واخیسته، واپس به بیا رالو کور ته. وایي نن سهار چې زه راپاڅېدم پرون سهار مطلب نو وایي مور راته وایي چېرې پلار دې بېګا دیرې ته تللی واپس نه دی راغلی. دی وګوره وایي چې زه لاړم نو پلار مې په کټ کې مړ پروت و، په ګولۍ لګېدلی و. دې کې پولیس د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغه ځای نه شواهد راوچت کړي دي او تفتیش یې سټارټ کړی دی. پنځمه واقعه چې وګوره درېیمه واقعه ما تاسو ته یاد کړه چې رور لګي شوی ورور یې وژلو. پنځمه واقعه هم داسې ده چې دا د پندو تاڼې حدود دی چې ایرمین دفتر دلته حکم خان رپورټ درج کړی دی چې زه په خپله مصري خانه کې موجود وم. ویلي راته اطلاع میلاو شوه چې د مشر زوی ایوب او د کشر زوی حسن چې عمر 15 سال دی د دوی په خپلو کې جګړه شوې ده. ایوب لګي شوی دی، حسن یې ویشتی دی، حسن مړ دی او ملزم چې کوم دی هغه د موقع نه تښتېدلی و. بعضې خلک وایي چې ګرفتار دی، بعضې وایي چې نه دی ګرفتار. خو د دې رونو په منځ کې هم وجه چې کوم وه هغه معمولي تکرار شوی و. شپږمه واقع چې کوم ده هغه د بالا ماڼۍ تاڼې په حدود ګل آباد کې شوې ده. دلته سکندر ولد عبدالمجید دام د شاهین مسلم ټاون اوسېدونکی دی. دی وایي د بل رور دی سلیم هغه په تاکال کې اوسېږي. هغه ګل آباد کې خپل خورینو کره تلی و. هلته یې خورینو سره پاسه خبره باندې معمولي تکرار شوی دی او هغه 2 خورینې لګي شوي دي. خپل ماما سلیم چې کوم دی دی ویشتی دی، دی مړ دی
او ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. د قتل اوومه واقع چې کوم دا هغه د تاکال تانې په حدود مخترزو کې شوې ده. هلته دی کې نعیم ولد سمین جان پکې مودی دی. دی وایي چې دا نعیم د پلار سمین جان او د دې بل ورور دی سلمان شاه دي درې واړه کور ته روانو. په لاره کې د دې ګاونډیان دي وایي را باندې ډزې وکړي. په دې ډزو کې چې کوم دی نعیم او سلمان زخمی دي او د دې پلار چې کوم دی هغه لګېدلی دی مړ دی. وجه د یاده کړې ده چې د دې مودی ماما او د ملزمانو په منځ کې یو ورځ نیمه پیله زباني تکرار شوی. څنګه چې ما تاسو وویل چې ټول واقعیات زیاتره داسې چې معمولي تکرار باندې شوي دي. هېڅ خبره نه یو خبره مرګ او ژوبلې ته ورسي. په دې کې پولیس FIR درج کړی دی او د ملزمانو تلاشي شروع کړی دی. اتمه واقع چې کوم دا هغه هم ډېره زیات افسوسناکه ده. دا د څنګو علاقه ده. دلته ګلاب خان رپورټ درج کړی دی او د سربند تاڼې پولیس ته ویلي دي چې یاره د ده وراره دی شهریار. د هغه د واده پروګرام د کور مخې ته په ډاک کې میلمنو سره ووایي. کور کې एकदम شور جوړ شو. دی وایي چې زه کله لاړم د دې مودۍ ښځه لګېدلې وه هغه مړه وه. دی وایي یاره د دې دغه واده کې عثمان نومې کس دی هغه ډزې کولې او په هغه ډزو باندې د ښځه ولګېده مړه شوه. نو یو د زموږ پښتنو کې د خوشحالۍ د اظهار چې کوم دی دا د ډز نه وځي. که واده خوشحالي وي که څوک پاس شي که چا کره واده داسې د اختر شپه راشي یا واده نو خامخا موږ خپل خوشحالۍ اظهار په ډز کوو او په دې ډزو پته نه لګي دي ته چې یاره په دې څونه نقصان کېږي. وایي دوست د واده کور و څونه خوشحالیانې به وې پکې د زلمي چاچي پکې ولګېده مړه شوه. په دې کې پولیس FIR درج کړی دی. نهمه د قتل واقع چې کوم ده هغه په حیات آباد کې شوې ده. دوه وروڼه دي د دې کې مودی چې کوم دی راجولي په زخمي حالت کې پولیس ته ویلي دي چې یاره دی د شاهین مسلم ټاون اوسېدونکی د شهید آباد او دی او د بل ورور دی تاج نبی دي دواړه په حیات آباد کې په یو کارخانه کې کار کوي. راجولي چې کوم دی لیفټر چلی او تاج نبی چې کوم دی کرین چلی. د راجولي په زخمي حالت کې پولیس ته ویلي دي چې یو ورځ پهله دې دواړو وروڼو تکرار شوی. بیا خبره ختمه شوه. دې راغلل دلته کارخانې ته پرون ډیوټۍ له. دې دواړو وروڼو په منځ کې بیا جګړه شوې ده. د دې بچي هم راغلي په هغې هم جګړه شوې ده په چاقوانو او په چړو باندې یو بل وهلي. په دې کې راجولي زخمي دی او د راجولي د 14 سال زوی دی عبدالله هغه پکې مړ دی. بل د 12 سال زوی دی عرفان هغه هم زخمي دی. د 15 کالو وراره دی محمد هغه هم زخمي دی. په دې کې پولیس د ملزمانو خلاف FIR درج کړی او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دې دواړو وروڼو په منځ کې یو ورځ پیل چې کوم دی زباني تکرار شوی. لسمه واقع چې د قتل کوم ده هغه د اورمړو تاڼې په حدود ګړي چندن کې شوې ده. د پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوې وه چې یاره دغلته یو سړي خپلې ښځې سره جګړه شوې وه او د هغې نه پس هغه خپله ښځه په کوهي کې غورځولې ده. پولیس وایي چې کله موقعې له لاړو نو خلکو مو وایي چې دې کې ښځه غورځولې ده. پولیس بیا 112 والا ته ویلي دي ای راغلي دي. د پولیس وینا ده چې 9 غنټو کوشش نه پس د ښځې لاش چې کوم دی هغه روباسلی دی. پولیس وایي دغه د دې خاوند سره د فیملي د کور نه تښتېدلی دی. پولیس د هغه تلاش شروع کړی دی. دا لس کسان دا واقعاتو د قتل یو رسم چې کوم واقع ده هغه DSP رحمین خان دی په وزیرستان کې د یو حمله کې دهشتګردو په گاډي باندې حمله کړې په هغې کې زخمي و. پېښور کې زیر علاج دیم ساور کړی ده وفات شوي دي. دې نه علاوه د سیول سیکریټریټ کې یو پولیس والا محمد ګورم کانسټیبل محمد الیاس د ډیوټي وي په سکیورټي ډیویژن کې او د په سیکریټریټ کې په خپل ډیوټي باندې موجود و. اچانک د طبیعت خراب شو راوغورځېدو هسپتال ته چې دی یوړو نو ډاکټرانو وویل چې یاره دته هارټ اټیک شوی دی. د دې نه یو ورځ پهله په اشنغرۍ کې د ټریفک پولیس سب انسپکټر سید محمد هغه هم د ډیوټي دوران را پریوتی و. هغه بیا چې خلکو هسپتال ته یوړو نو ډاکټرانو وویل چې د بلډ پریشر زیات شوی و د هغې د وجې نه دی مړ شوی دی. نو ګرانو ملګرو ما څنګه تاسو ته د تېر د مړو واقعات بیان کړل نو دې کې دا یو چې کوم دی د DSP دا خو دغه وجه وه د مطلب دهشتګردانو په حملې کې زخمي شوی. خو دا نور واقعات چې ما تاسو ته یاد کړل نو یو په دې کې د واده په خوشحالۍ کې ډزې شوی. نور ټول چې کوم دي معمولي تکرار باندې شوي. نو زه خو اکثره نه ملګري تپوس کوي یاره تا د خوشحالۍ خبر ورنه کړو. زه چې څنګه راپاسم او سهار موبایل وګورم نو په خپله هم ډېر زیات خفه شم چې یاره زه بل ورځ راپاسېدم نو 6 مړي شوي په یو بل ځای کې دا کوم چې مې تاسو سره بیان کړل. بیا چې بل ورځ راپاسېدم 3 چې ما خبرونه مې ورکړل چې مازدیګر شو بیا نور 3 قتل شو. نو الله دې رحم وکړي. د قتل واقعات په پېښور کې ډېر زیات شوي دي. الله دې وکړي چې دا پولیس د اسلحې خلاف کوم مهم شروع کړی دا کامیابۍ سره سرته ورسي چې اسلحې خلاف کامیاب مهم وچلي او اسلحه ختمه شي. نو انشاءالله سر قتلونو واقعات چې کوم دي هغه به داسې هم کم شي او خلکو له دې الله لږ صبر ورکړي چې په معمولي خبرو باندې خبرې مرګ ته نه رسوي.